انسان له الله رب عزت یو قدرتي ماشين ورکړی دی چې تر مرګه پورې دا د انسان سره وي او خرابیا نه راځي په دې کې. لیکن انسان سره دې قدر ځکه نشته دی چې دا انسان ته فری میلاو شوی دی، مال جان وقت دې په دې باندې نه دی لګېدلی. اگر که دا ما تا ته یو وړ ټوکړه ښکاري، لیکن د دې طاعت او د دې عصیان چې کوم دی دا ډېر لوی شمارلی کېږي. امام زماری رحمه الله فرمایي فإنه صغير جرمه وعظيمة طاعته وجرمه، چې دا په اعتبار د جسم سره جوسی سره وړه ده، لیکن دې طاعت او جرم چې کوم دی دا ډېر لوی شمارلی کېږي. لکه وګوره یو کافر په دې جواب باندې کلمه د شهادت ووایي، نو هغه ته څونه لوی مقام میلاویږي د اسلام او د ایمان دا نعمت. خو که یو مسلمان کفر کلمه ووایي په دې جواب باندې، نو دونه لوی عصیان دی حتی چې قتل یې جایز دی د هغې، بلکې واجب دی قتل د هغې. نو دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه خپله ژبه راښودله، نو عمر رضی الله عنه ته فرمایي الله در باندې رحم وکړي، ته ولې راکاږي؟ نو ابوبکر رضی الله عنه فرمایي چې ان هذا اوردني الموارد، دې خو زه ډېرو مکروهات ورسولم او مکروهات یې ما ته ورسول. او دې وجې نه شیخ فرید الدین رحمه الله فرمایي کم کس چې ډېرې خبرې کوي نو د هغې په زړه کې نورانیت نه وي، روحانیت نه وي، او په مخ باندې نورانیت نه وي، او آفات چې کوم دی هغه ډېر دا ګیروي. هغه مختلف آفتونه دي چې په هغې کې دا غیبت کې پردی واقع شي، دا رنګ چغلي په دې کې وشي، دو مابین کې ورانه دي د وجې نه کېږي. نو الله رب عزت موږ تاسو ته د ژبې د حفاظت کولو توفیق